عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فاحسنوا أسماءكم. دا مش خو بار بار یہی چې امور پلور ډېر حق تای راکش شاک نشته دی په دا مش سبق هم ویلی و ابو درس هم ویلی و باقاعده د حدیث مجموعې خو ځنې داسې حقوق دي داسې حقونه دي چې د الودي په خپل مور پلور دی پاک شي اول یو حقه د خپل الودي د کوشلي نومه د شول هدي پیغمبر دی حدیث تخته دا امر دی دا درس دی دا سبق دی چې په قیامت شو غږ کوي فرشتي چې پلونکای د پلونکي زیای دی ارچک چیرې دی پلونکای د پلونکي زیای نو وایي چې تو سه خپل کوشلي نامینه په الودیش دی په خپل ځانیش دی په مخشه د ورکشه سادگی و ناپویی و کیکرای خاندای منډای گیدار پلونکای ډینګړای دا نامینوی شوال او دا هم ډېر جوتا مطلب جهالت و ادی حدیث تخته دا ټیک عمل نه و بیا چې ستر شه بیا په دا نومه خفا کېده چې بیا تو بولی اول نو ژبه دا پې اوښتې وه چې خنډک بیا دا ګیلا پې کوله چې داسمه ما بوله چې سړی وال نه در باندې ایشتی وي سم خوله در باندې اوښتې دو په سړیتوبه به تر نظري دی نه بولي پیمان ژبه هم دوله تللی چې نه سړی مو پلونکی نوم دی په دا میش په کړی چې یو دوی شاخه وشو دا متعیودې دي یوه قوم ته میژ ورغلی وي واته مولوي وه ډېر ښه د عالمونه درې نستی وه بیا غږ په وکړه چې مطلب زه بیا نوم نه وخله ځکه میژ درس و سبق لیکي هم وته په ریکارډینګ رسي بیا بده خبره وي خو نوم ډېر زیوته پوریخ ډېر بد نوم و میژ وخندله مولویونه بیا دې میژ ډېر بد وکتلي چې کوشلي عزتمن سړي روغلی یې پګړی هم په سار دي او چې موره چې یاره میژ د مولوي وویني دا دن نو وویني دا داس نمونه دی چې ډېر د بلا لرې دي او ډېر غوټ عالم دی دا نوم یې ډېر وایي سړی خو میژ هغه ځانډن کاټ کپر نامینه دي نو په دا وجه سره په دا ګیله مه کوي میژ دا وکړه محسوس کوي نو میژ ته دومره بادر ولګېده لکه سړي ډېره غلطه خبره کوي ځکه چې مولوي د ډېر شان الله ورکړی و ډېر شوکت یې ورکړی و موافقت یې نه کوو دا خو یې میژ د حدیث تخته ډېر غټ جرم کړی دی سابقه ویس یو بل نه جوغاروغی بیماري ورګړه دوه جګوله ویس بیا چې چیرې عیسایي په ځون دا ممې ډېډې بې ویغدی نه دي که نه ویس بیا دا نامینه مې دا په خپل ځان یې باندې مشول شریک کړل حالانکه دا دی د حدیث تخت جرم دی یو خو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم چې چا د کوم قوم لبه اختیار کړی که په نوم دی پیش وای که لباس دی دا سړی وایي د هغې قوم نه شمېره شي دی عادت ډېر باد دی او بله خبره دا چې برکات لوړ شه د نامینه عربي و مقوله ده الاسم تدل علی المسمى چې ښه نوم دی وي په بنده باندې هغه ښه نوم اثار وي الله جل شانو هغه بیا شکرینه ته هم څخه وي چې څرنګه نو وي په بنده شو هغه خویونه هم وي که نه کله ځینې سړی ډېر بهادر وي شجاع وي ادی منادو تکلطوبه چې په چا نوم یې وی وي واقعي داسې ننګولی ځینې سړی ډېر جواد وي سخي وي نوم یې جواد وي جواد منه سخي چې نوم پکښې د الله پاک سخاوت چار دینه وبوسي او حضور صلی الله علیه وسلم باندې دعا نامینه یې شوي یې نیکه په یې شوی و عبدالمطلب محمد یو اسمون په صحیفیک شو څوک یې چې فرشتي په یې شو اقوال ډېر مختلف دي خو پوس په صحیفیک شه نوم یې احمد و خپل مور بیبي مبارک یې احمد بوله او دا دعا نامینه یې ده دی مسلمانو د پوره حکم دا دی چې ښه خبره دا ده چې د کله خپله الوده باندې نوم ږدي په دا نیولی دی دا د الودي حق دی د الودي دا حق ته نشي ویه احمد پکښې ده محمد پکښې ده ابراهیم پکښې ده اسماعیل پکښې ده مطلب صحابه کرام نامینه پکښې ده او بل داسې ها نه دو په چار چې په یوه نومه باندې څوک ګیلا دی بلا کې په شریعت چې دا د چا په حق نشته لکه دا حاجي صاحب نوم دی خان علامه جي
زپ زونم خان علامه جکشیر د وس کدای مسره پدا لیاره کوي په اسلام شه د په مودا حق نشته د وطن خبره زون طریقو مش د اسلام په نقطه نظر راونی کنه ویلې چې یو عربینا نن پښتنه وکي چې تر امه شه عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله پلور ما عبد الله وزا عبد الله یزیم عبد الله دل مصای دا شهید ابن لاري تقوب حنل لاري خدا میش به کلا کلا ګلا په کې چې کا پورګه په خپا کېږي نه اته ته ژوندۍ دا مې په مو چې څوک پښتنه وکي چې په زوی څنګه نوم شي ځم بیا زه خپل زمينه مې چې کې مو یو خوري دی نوم یې خوځې فادای بل خوري مې دی خوځې فادای زیای مې خوځې فادای ا دې تاثیر دی ورکوله ور ټول ول ارغلی وي دا پته نه لګی دا چې کار مختی خوځې فا کړی دو خدای کی مې دی مولا دی کابل دی مطلب پداک شي اوسه د قلبي په چاردو پداک شي شریعت حکم تا قاتل په چاردي حضور صلی الله کله وردا سے وشي چې تیر واخ غلطي وشي یو نو په ساړي غلط شي شولای شي آیا په ستیم ناورسته دی بدلاوله مطلب په چار دی کنه دی په چار اری په بارک شه حضور صلی الله علیه وسلم بل حدیث دی امی عائشہ رضی الله عنها نقل کړای دی صحیح چې ان نبی صلی الله علیه وسلم کان یغیر الاسم القبیح نبی علیہ السلام چې کلو پچا بعد نوم چای شای و ټیم او تیر شه بیا بعد نوم بدل کشن و پېښو لکه یو تړای و وته تور نه مدا هغه ته ویل اسود وچنا په نظر زنا بعد دا سړی ابیز ویدو سپین بوله تور نو خلای نه د سپین نوم چلای مطلب هغه تغیر هغه نوم یې بدل کا نو دا غلطی کا چیرې وشي هم ادګي نوم اسلاو کوي دا د الوري حق تای دو نوای په معاشره کې سابقات نه پوینه ډېر کمزوري نه مینا پېښول بیا ورسته ګلا په کوله او ویز بیا چې چیرې دی عیسائی دا الیادا سے ماډرن دا ممی ډېډي بیبي زوت نه دی دا ویز می دا غره ولا گزاره کی دا دله کوړ دا چې کیم دی کنه دا بیا په دا په یوټیوبینا په دا پوره عیسایون دا اکټرون دا ورته وکسی یا په خپل الودا دا کړی دی بیا غ نصر نشه درې می ځکه نوم یې بعد ویسه په بعد نوم پوره اغه نه وسط دغه ستړلې وی او بل چې دې سره یو بل جرم امت مسلمه کوي چې سالګرا ور سره سالګرا هم وی راوي زدا کړه چې بچای وشي په کول لا ورستو خوږی کې مطلب هغه کولو مناوي کې کو کټ کاوي ملګری ته انوایټیشن ورکوي دعوت ورکوي الیارو پنا کوي دا بالکل دی برثډے پیدویش دا شوا د عیسایونو د وخترکا پرون د عیسایانو کوم مسلمانونه بولی او مسلمان یې ډېر په فخر مطلب متایو افغاني ملګری مې وویل دا وېز د اپوس دغه په وخت زوړا د افغاني په وخت انګریزونو غلبي په اسلام آباد شوا ته جامع ته وته تللی کنه دا سه گاوټای شنیز کې و 18-20 سال عمر یې و خپلوري مستر ډېر شت تعلق مې وی چې انکل نن با سبب ته چرته مور دې سبب دلته یو خیر خو وی چې سبب زما کلانې دا نو خامخا چې تراشه مور چې کلانې څه مطلب مړم کړی په کلانې ولا نه پیدله وی چې نه مطلب سالګرا مې دو پداري زولای و اچا دا مور دا چې یار انکل خوشکتو ورته وکسي کله چې ځکه نشي دي چې یو خو په داښه دعوت یا دعوت مې پورا چې عیسایونه د رواج په نوم د جایز دی که جایز نه امیش د ملګرتیا خپل وی په خپل خپل تو خپل کالانا ول مانځه اته دامرا ګلا مان و سوري ورته مده د احساس نه کده مو چې څه بات نو ویل به څه شي یو سړی دامرا در خام جه دامرا در خا غاډای در خفه چې ویل خفه ده چې را کلا نه ځل منځره کېدل تو پاک شرکت نه وکړه دا خو کیک کاټ کیږي بیا ور جواب تکړه بهار کې میزه غیر نه پوی د وجنه داس کورینه کې چا د اسلام په دایره کې نشته اده کافر مشرک يهود خوونه دي او میشتو سو ان شاء الله اسلامي نه په خپل الودیش دي کالانو هندل منځي چې تیرم گاډ ور پیشتي او بدلوي کشري نامینه کشري نامینه او شاه ساروي میشه تو تعالی ودیو بندو بیا غا اثر کایم دی الله جل شانه دا متاه او تو صد عمل